نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د اختر د دویمې ورځې وظیفه ده. محترمو دومره پاورفل وظیفه ده څوک چې دا وظیفه وکړي نو الله پاک به پر انسان باندې د مال او دولت باران وکړي. الله پاک به پوره کال د انسان ته دومره رزق ورکوي چې د انسان به په دې رزق کې پروت وي. یاد ساتئ محترمو، الله پاک به د انسان هر داسې حاجت پوره کړي چې لا اوسه پوره نه دی پوره شوی. الله پاک به د انسان هر داسې مشکل ختم کړي چې لا اوسه پورې ختم شوی نه دی. محترم مسلمانانو، د خوشحالۍ په موقع کې تاسو الله پاک یاد کړئ. چې کله تاسو د خوشحالۍ موقع کې الله پاک یادوئ، چې کله تاسو باندې تکلیف موقع راشي نو الله پاک به تاسو یادوي. فرشتې الله پاک ته چې دغه انسان دی دا چې کله خوشحاله او د ذکر کوه د منځونه کول او ته خوشحاله ساتل، پروردګار په انسان باندې ډیر زیات سخت تکلیف راغلی یا د انسان ډیر زیات څه حاجت دی ربا دا حاجت لري. نو موږ خوشاله یو ځکه چې د اختر مقرم او سګیو خاصي سکول خاصي کوشش وکړئ ذکر مکر دا کوي پکې ان شاء الله العزیز ډیر زیاته فائدہ وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهی ورکوم د دې خبره چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. نن محترمو د اختر دویمه ورځ ده. تاسو په دې ورځ دا وظیفه وکړئ ان شاء الله العزیز. الله پاک به تاسو له مال او دولت درکړي. الله پاک به تاسو تمام مشکلات آسان کی ختم کړي. الله پاک به تاسو تمام پریشانی دا محترم لرکړي. الله پاک به تاسو تمام حاجات د پوره کړي. دولت کو غواړي دومره دولت به الله پاک درکړي چې د هغه محترم او تاسو سره به دغه ډیری وي. محترم وظیفه ډیره زیاده کمال له کوشش به کو چې موږ به توجه باندې وکړو. کوشش به کو چې موږ په اخلاص باندې کو. بعض وخت موږ خبر هم کو او سره وظیفه هم کو. موږ سکرین تم ګورو سره موږ وظیفه هم کو. نو وظیفه محترم هغه شانت اثر دا به نه کوي. نن چې کوم زموږ وظیفه ده د سورته مزمل د یو آیت وظیفه ده او دومره پاورفل آیت ده. ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. کچرته موږ د وظیفه د مشکل لپاره شروع کړل الله پاک به زموږ مشکلات ختموي. کچرته د حاجت لپاره د وظیفه شروع کړل الله پاک به زموږ حاجت ته پوره کوي. د رښتې لپاره سو کې شروع کی ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ تمام مسائل محترمه د ختم کړي. کوشش محترمو کې د وظیفه په خپل موقع مرګرو سره هم شیر کړي او د خوشاله مقرره په دې موقع کې د قران مجید تلاوت کوي او د غرنګي 15 وخت مونږه د پکار ده. لکه څنګه چې په رمضان کې موږ پکارو د قرنګي اوسم فرض ده، التم فرض او دلتم فرض ده. څنګه تاسو په اهتمام سره قران مجید تلاوت کوئ نو التم تاسو کو او اوسم هغه اهتمام هغه ترتیب د پرنه دی. کوشش تاسو کوئ چې سوال سپری به درود ابراهیمی وای، بیا به هغه نه بعد ان لک فی النهار سبحا طویلا دا به تاسو 300 پیری وای. بیا به هغه نه بعد تاسو درود ابراهیمی وای او بیا به هغه نه بعد دعا وکړئ. په دعا کې وتا خپل حاجت الله پاک ته پیش کړئ، خپل مشکلات الله پاک ته دا پیش کړئ او سره محترمو د الله الصمد وظیفه یو سل او یو پیرا د ماهم نمازنه پس دا وکړئ. نن چې کوم وظیفه ده نو اوسم کولای شي، مازیګر نه مخکم کولای شي او دا رنګه د ماهم نه پسم کولای شي، ماوستن نه پسم کولای شي، بیګاله په تهجد کې کولای شي او بهترین طریقه دا چې موږ 2 رکعات صلات حاجت مونږ دا وکړو. او چې کله موږ 2 رکعات صلات حاجت مونږ کو هغه نه بار دا وظیفه دا محترم کو ان شاء الله. الله پاک نکله امید ساتم چې الله پاک زموږ تمام کارونه اوسم کړي.